د خپل مرګورو ته आवाज وکړ چې چک بس هغه د گیټ سره ولاړو یو دم راتاو شو په ما او ډاری کې ما باندې گزار وکړو بس دلته زما تالاشي مالشي واغسته پیسې مې چې سوي یا موبایل هغه ټول رانه مغزه کې واغسته تا د پر بدا دعا م کو چې خدای دا غلوم نیولې کې او دا صاحب پیسې ته برابر شي ځکه چې واده خو درستو نشي او ان شاء الله ولا په دې څه کول چې دوه ډېر پیسې دې په جیب کې ساتلې دا مې ساروي د پاره ساتل دې چې کم دینو زما د مرزونه پیل او قتل او هغه ماته چې شابه سامان د سره د ماته بډې مډې هغه کې زوم درولم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو دې ټیم کې زه د شاپور تاڼې په حدود مین رنګ روډ سره د یو ګودام مخې ته ولاړم دې ګودام کې څو ورځې وړاندې یو ډکیتي شوې ده دا ډاکوان چې کوم دي راغلي څنګه دي دې ډاکوانو دلته څومره لکونو روپو لوټ مار کړی دی د دې نه چې کم موبایلونه وړي دي هغه بیا د واردات نه پس کم ساينسي طریقې استعمال کړي دي او دا څومره ایکسپرټو اول په واردات کې لکونو روپې لوټ کړي دي او بیا د واردات نه پس دلته نه چې کم موبایلونه وړي دي د هغه اکاونټونو نه د هغه ایزی پیسا جیس کیش نه څه طریقې سره دي پیسې وړي دي دلته دې له دمکی څه ورکړې ده چې ډي وی آر شته خو ورته ویلي دي چې مونږ ډي وی آر نه وړو دا وقوعه څومره سات شوې وه د دې وقوعې چې کم متاثرین دي هغې کې به یو سره خبرې کوو د ټول واردات تفصیل به تاسو له درکو راځئ مونږ سره داسې کار و چې دی اچانک به مونږ ردن نشو او هغه ټیم زه دسته ناست وم او دسته بسیله میزان جوړول نو چې څنګه ردن نشو دی پهله دی ټارګټ کړي د ستلی راغلي دوه پیری نو چې دی ټارګټ کو چې دی ځان لدی نو بس دی ډاډه شول دسي نو اخو نه اشاره وکړه چې څنګه زه او دس نه وروتم د باتروم نه نو مخې سره هغه ته आवाज وکړو چې چک نو ما ویل که چیرته څه چک یادې څه دغه یادې نو هغه دغه لا د کمیسیم د سوچت کړو یو دم راتاو شو په ما د خپل مرګرو ته وی چې چک د خپل مرګرو ته आवाज وکړو چې چک بس هغه د گیټ سره ولاړو یو دم راتاو شو په ما او ډاری کې ما باندې گزار وکړو بس دلته زما تالاشي مالشي واغسته پیسې مې چې سوي یا موبایل هغه ټول رانه مغزه کې واغسته تا نه او تاسو د دفتر نه نور چې کوم تاسو مرګري دي نه خو به تاسو کو کنه تاسو نه او تاسو د دفتر نه دراز نه څه ساغشتي زما دراز نه بیا په نور رال بیا دلته پیسې پرتی وي هغه ماغستي او داغې نه مخې دلته تمانچی وي تمانچی دوه خپل لاس کې د کړي برابر کړي دلته چې سوال په لاس ورتل لپټاپ او داشین دا ټول هغه چت کړو هر څه ځان سره یوړ دوه تماچی لپټاپ اوسانه پیسې سو نستانه واغشتي سونه دراز نه واغشتي ما نه تقریبا سما سره وی هغه ته یاد نه ټوټل ما سره دغه وخت کې 4,17,000 جوړې دي هغه حساب کړو ما چاله دلته دغه کړی وینو هغه برابر کړی مې نو دوی چې ردن نشو بس ډاری هغه ایمان ادا پیسې او یو شیز به درازونو کې پوره تلاشي او یو شیز به کې پوری تلاشي واغسته چې مخونه خو پټو کنه مخونه پټو بالکل رانه نو تی په سبانه او سبار خو چرانه نو زی سو خبره کوي د سي ډاری کرانه نو ته هغه پهله جایزه واغسته دا دوه گیټ کې ولاړو دی وخت دا گیټ کې زموږ یو گاډي مولاړو دا گاډي د وجہ بس ټول لار مخه بند و نو د دې گاډي په شا پټو دلته نو چاته ښکارېدل نه او دا لکان چې کومو سموز لتلی سره روانو سم ګودام کې کار کول دنه نو دوی په چیردن نشو بس یو بلاسته ورتلو یو په ډیر په اسانه ورتلو لاسته نو به ډایرکټ راوستو دلته دوه ورته تمانچی ولاړ یالته نو یو راوستو یو کس نو د دوه مونږ ته ولاړو چې ریډي مونږ ته ولاړو چې سدي حرکتونه کی دا یو بلاړو یو به راوستو بیا بل راوستو بل به راوستو د ترتیب سره دی رالل دا تاسو د ګودام نه چې کم کسان د دفتر ته راوستل ابارني ای ته پته نه و چې دا ډاکوان راغلی نه یو کس ته پته ولګي د معمولی هغه شکی شو چې هغه څنګه لګ د سر ښکارا کړو هغه ته اپیل आवाज کو چې تراشه نسیم ګل چې کوم واسو زکی ډیرور نو هغه پیل هغه ته आवाज کو چې راشه دی خو نو هغه مرونی ولغه نه بیا پیسې مې او موبایل هغه نه واغستو سر ټایم چې لوټ مار کولو کنه تاسو سره څه خبره ترې شوې بس دمکیانې ورکول یو گزار وی کول مخ سره به گزارم کول او دمکیانې به ورکول چې نور حرکتونه کی دی دی سونه سات دلته وارداتو کو دی تقریبا 15-16 منټ دلته 16 منټ دلته دی سو ملازمان تاسو لوټ کړی د 15 کسان زموږ د لوټ کړل او دوه کومو هغه ماشومان ونغې ته دونه سونه ویلي تاسو نه د پاس 4 لک روپے تاسو یاد کی دا یوړې او موبایلونه تاسو رقم موبایلو
ما سره 13 آیفون موبایل هغه بیا وړو. نو تاسو بیا وی چې دغه سانه کم موبایل یوړو دی له کلاود هم بدل کړی دی که ستا اکاونټ او ایزی پیسو هغه نه څه سوړي دی هغه لګیات کوي مطلب لکه دا د کی زما کلود آی ډی هغه خو ناممکن چې دا آیفون نه سوک دغه کی نو دا خو پورا ګینګ دی والا هغه چینج کړی دی دی هغه چینج کړی دا بیا زما په دغه باندې اکاونټ باندې اکاونټ باندې کوم فیصله کو هغه د کولاو کړی دی هغه د دغه کړی بیسه کړی ستا اکاونټ نه پیسې سونه اکاونټ نه ټرانسفر کړی دی ایزی پیسې ته کړی دی بیا یو کاشف نوم دی هغه ته ټرانسفر کړی دی نو هغه د یو بی ایل بینک دی هغه د ایزی پیسې والا دی یادی چې هغه د ایزی پیسې کاسو نو دی هغه په ټول پیسې ایزی پیسې ته دی ټرانسفر کړی او ایزی پیسې والا نه اکاونټ نه او د ایزی پیسې نه پیسې وباسلې دي کنه ایزی پیسې نه به پیسې وکړي دا د اکاونټ نه سونه پیسې وباسلې دي او استاد ایزی پیسې نه سونه پیسې پیسې اکاونټ نه خو 3,25,000 بیا نور وکړي دي دوه اکاونټونو نه یو بینک نه 1 لک وکړي دي او د بل بینک نه بیا 2,25,000 وکړي دي ایزی پیسې نه او د ایزی پیسې نه 34,000 وکړي هغه د سره وی او هغه ډیر ور سره نسیم ګل سره نو دا هغه پیسې او د پیسې یو ځکړي د ټول د ټرانسفر کول او د نه بیا یو ځبان تاسو نه اف ای آر کې تاسو لیکلو چې ټولو نه شناختی کارډونه او ای ټی ایم موړي ای ټی ایم کارت یې موړي شناخت کارتونه موړي دي او د گاډي کاغذونه موړي دي د ټول دوه کسان نسیم ګل نه موړي دي مانم کا گاډي کاغذونه وړي تاسو ماته چې کوم ویډیو خو لکنه تاسو چې د ای ټی ایم نیم پاګه کې پیسې وباسلې د ای ټی ایم بوت لمدي ورغلې دي نو د ای ټی ایم پاسورډ ورته څنګه نو دا پته نه لګي چې ای ټی ایم پاسپورت دی څنګه معلوم کړو دا لکه د سوچ خبره ده چې د سې کار څنګه دی کول شي نو دا خو پورا پوي کسان دي او دا چرته ډیر وخت نه دا دی کې دغه دي اسه ښکارېدل څنګه پښتو یې ویل او څنګه سمارټو کنه دا سه نشيان ښکارېدل سمارټ غونډه کې خلکو د سې نشيان غونډه کې نه دي خبر برابر دي او دا صادری مادری د یو کسان صادر ته وکړي نور خبر برابر راغلي د سي اچانک رااله چې موږ ته بالکل سپته ونه لګي تاسو له دمکی کوله کا و خوځې دینو او دمکی بار ورکول دمکی ورکول ویل چې تاسو یا فایر کټ کو یا دغه کټ کړو نو بیا وستا خیر نه بات کې داسه دلته د سی سی ټي وي کیمرې چې لګېدلې دي د ډي وی آر خو اکثر غلې یو سیده نه دی دا ډي وی آر زمونږ لګ بار چت باندې زکه دی یو نړو دی بار د ډي وی آر تاسو کول ډي وی آر چرته دی مارته ډي وی آر خو بره دی نو هغه د سره خامخبه دی یا دوه کسان له یو بتلو نو هغه غیره ده بدل تبنګ نو دی وجه دی ډي وی آر وانه غس تاسو وی چې وړوم نه او بیا ویل چې وړو نه ډي وی آر تاسو ته پریدو خو دینه پس که تاسو یا اف آی آر کټ کو یا دا ویډیوګان تاسو شیر کړئ نو بیا تاسو خیر نه وي او بیا به زه تاسو راځم او بیا به تاسو دا کوم تاسو وایي چې 15 منټ واردات وکړ کنه تل بیا لاړل څنګه بس لاړل دسي چې دلته نه چتلل سیټم نو یو وته دسي بیا ورپسې بل وروته بیا بل دلته نه اخوانه پروجیکشن کې ولاړ دي چې د سې حرکتونه کې دا یو چرته روند نيسي نو دا یو ورپسې بیا اخره کې وته چې اخره کې وته نو موږ پسې گیټ هم لا کړو نو بیا خپ اسانه دی تللی دي گیټ بیا تاسو څنګه کولو کو سونه ټایم پس خو موږ بیا دا شیشه موږ کوزه کړ بیا او د کړکۍ کس وخت شیشه هم کوزه کړو د وجه موږ بیا گیټ کولاو شو بیا پولیس چې کوم دی هغه بیا سونه سات پسرا لل کتا سو ول لاړې ایس غړي در پولیس خو مې بیا په 15 کالو کړو نو هغه بیا خو لګ زر رال تقریبا 5-10 منټ کې هغه رو رسیدل نو دې سره ټول بیا رال خو پولیس خبر برابر رال ایس ویوس هغه خو وی چې موږ لګیاو کاروي ستاکو ختیزه کاروي شروع کړی ده ان شاء الله چې جلد به گرفتار شي زید اکبر صاحب تاسو ته منیجر یې جی بس ته اکاونټنټ زدل تکي جاب کوم ډیر تفصیل خودي ویلو کنه تعالی سنگر ال تاسو سره خبره تر شي جی زه خدلته لګ بيزو ما په بیل کې کنه د ټیم کې ما ته مخې ته دوه بیلونه پراته ماغه جوړول نو د کې یو کسرال وغه صادرم وګي باندې تاو کړو او ماسکی ما چولیو په چشمه ما چولې نو هغه چې را دن نشو نو دلته کې په دې ګډ باندې دن نشو اولی دازه او کتو چې څو خونیشته دي بیا لاړو هغه سې کې او درې دو بیا متزمانو خیال شوه مې زکه زموږ له کسٹمر زی راځي اکثر داسې کنه اډویر وغیرہ لپاره د سٹور ته راځي نو هغه چې بیا وته نو دوباره بل کسته ویل چې راشي نو اوس دې ټیم کې ما ویل کې دي چې په ما مې بیل جوړای سبه جوړای نو بیا یو چپړ والو غي اغه ځان سره را دنه کو نو چپړ والا چې تمو قتل نو هغه رپیدو جړېدو بیا ما ویل چې را چپړ والا به مطلب خیر غواړي څه غواړي ته مل چې څه چل دی چې موږ کتو نو دې एकदम بلوډ والو تیار انا پس صادر نه تمانچه را بار کړل چې ما خیالو بسم الله خو مونږه هنځب کو بیا چې ما وکتل نو زما دا زم کم چې اونر دی مومن بای د چې کم دینو دی ادویم کم غل چې کمونو هغه
د هغې باندې پستول کې خوستو چپل والی ولې ځان سره راوست هغه هم ځان سره هغه دلته کې مطلب دی چې څوک دلته چې کم کسان ولاړو هغه ټول را دننه کول چې بهر څوکونه زه اطلاع ونه کړم. بهر اطلاعونه کېدې د وجې هغې هم چې کم دي دلته ودرول او هغې نه پس بیا چې کم دي دویم کس چې کمونو زموږ د اونر چې کم دي مومن بھائی دی را دننه کړل تا نه پخپله زاهد بھائی ستا نه پخپله ته په سویم نمبر باندې لوټ کړی او تا نه څه ساغشتې دي څه خبرې د سره شوې دي پهله کم کس چې کمونو هغې خو ما ته وویل چې څنګه رالو ما ته ویل چې بس ته به ونه رپېږي هېڅ هم مه کوه هغه کېږې به نه خوځې به نه نو زه بس هغه ټایم سره خو خاموشه شوم دې نه پس دی چې کم دی دی را دننه کو چې دی را دننه کو نو دې سره دویم کس ساتي چې کم و هغه هم را دننه شو سره را دننه شو نو مونږ ډبل شو راته کسان دریم چې کم دی هغه بار چوکیداري دپاره دی ودرولی چې مطلب کم کس راځي چې هغه مونږ هغه هم را دننه کوو نو هغې نه پس دی چې کم دی نو زما د رازونه مرازونه پیل وکتل او هغه ما ته ویل چې شابه څه سامان د سره دی ما ته بډې مډې هغه کې ډي زه هم درولم بډې مډې ما سره یو بټوه وه 18,500 روپۍ پکې بټوه کې وې او این ایس سی پکې وه بټوه کې او هغې نه علاوه چې کم دی موبایل و بلوټوث و نو بلوټوث یې موړی دی تاسو نه کوم موبایل اړ ګلیکسي A13 سمثینګ 45-50 هزار څنګه چې دی وی د دې د موبایل نه اکاونټ نه اسی پیسې نه پیسې وباسلې دي ستا د موبایل هم داسې شوي دي جی جی بالکل زما جس کیش او ایزی پیسه دواړه نو هغې نه ټرانسفر شوی هغې باندې لون هم دی راغوستی او 10,000 جس کیش نه راغوستی او لون او 3,000 چې کوم دی ایزی پیسه نه راغوستی خپلې پکې څونه وي خپلې په هغه کې بیلنس نه و خو ټرانزیکشن زما کوم ملګری د هغې نه ما ته ټرانزیکشن یې وکړو هغې نه بیا د حبیب الله په نوم باندې یو ټرانزیکشنز کړی و دی او د مومن بھائی چې کم دی نو دی نه 25-75 یعنې دی نه شوې وې ما ته او زما هغې نه لون داسې د پیسې دي ستاسو د اکاونټ نه ایزي پیسه جیز کیش نه دي نو باسلې څونه ټایم کې وي یاره تقریبا دا 2 غنټو کې 2 غنټو تاسو بس میسج راتلو نه موږ ته داسې څه ځکه چې زموږ موبایل نه چې کله ووتې نو بیا تاسو ته څنګه پته ولګېد دا خو موږ ته لاست کې بیا بس پته وروسته په بل سبا باندې بیا موږ ته پته ولګېده په بل ورځ باندې چېرې دا شی وشولو په هغه ټایم سره زموږ موبایل او زموږ کارډونه وغیره هر څه دې سره وو دې کوډونه ټول چې کوم هغه چینج کړي وو یعنې دا ښه ټیکنیکل هغه غلو او ښه پروفیشنل غلو او لکه فیس لاک ستا د اکاونټ چې کوم کوډ دی دا خو چاته مالک نه بغیر بل چاته نه پته جی بالکل بالکل دا پته نه چې بیا چې کله زه لاړم ما خپله سیمونه رابار کړل نو هغې باندې چې کوم ایزي پیس هغه کوډونه غونډ دي چینج کړي وو سلمان ته دلته د ګودام کې څه کار کې زه المونیم کار کوم ګلایانې صاحب دا څه ټایم چې ډاکوان رالل دغه ټایم کې تاسو کول ما کار کول کار مې کول راغلم سټ کې ونیولم تمانچې را مې کېوست بیا دې خوا دفتر ته راوست دلته رانه 3,00,000 روپۍ واغست او ویم والم 3,00,000 روپۍ دلته ګولایي کې ستا تنخواه دونه ډېره زیاته که دا پیسې در سره څه وې دا ما سره چا وي د چا وې 2,00,000 د ملګري وي دا یو 1,20,000 زما په دې څه کول چې دونه ډېرې پیسې دې په جیب کې ساتلې وې دا مې څاروي دپاره ساتلې په همدغه ورځ باندې څاروي لم تلې نو اختر ته خو لا ډېره موده ده که نه څاروی یې دونه پیله څنګه اخیستل د اختر نه پیل آدم بیا خرڅې مطلب کاروبار هم پکې وهلې ولې ته وایي ډېر زیات والې مې والیم په دې بس چا سره چې پیسې وه بیا وال نه څه ټایم مې تا باندې تماچه کې اخوسته او پیسې د ناغشتې نو تا ورسره څه مزاحمت وکړو نه دې ورکولې هېڅ هم هم ورسره نه و هسې بس وال به کول یا رول یې کول بیا کس ته دې څه وی چا نه چې خپلې خو دې خپلې وي چا نه چې پیسې قرض کړې وي هغه ته دې څه وي هله مې داسې نه دي وي نو هغه ومني چې تا سره داسې واردات شوی دی که نه نه مني نه مني او ستا د میاشتې تنخواه څونه ده 30-35,000 نو دا دونه ډېرې پیسې خو بس ته یو کال کې مغله نشي پوره کولی ګورو اسې سړی دې څه وایي چې دا ډاکوان پیدا شي او ستا دا پیسې به د پولیس را برآمد کړي که نه انشاءالله پیدا کېږي عدنان هم اورېدلي دي چې د ډاکوانو تا نه کومې پیسې اخیستې دي د هغې د وجې نه ستا واده هم وروسته شوی دی او جی دا ما واده دپاره جمع کړې وي او یو روپۍ مې جمع کړې وه دا هفتې نه به ما بیلوله او ما ته کور کې دا شرط ایښی و چې ته به دغه کې ځان نه به لکه بیټ میټ کې که نه نو ما دا د هغې دپاره ایښې وي او څونه پیسې تا نه اخیستې دي ما نه 47,000 روپۍ اخیستې وي او ته څه کار کوې دلته زه دلته کاریګر یم جی او کاریګر دا کړکۍ دروازې جوړم خلک څنګه رالل تی څنګه رونیوې هغه خبره وکړه زه تللی وم مانځله او چې رالم په کم 2 بجې وي زه خپل کار ته ودرېدم زما ورته شا وه او راله په ما یې تمانچه کېښوه ما ته وایي چې دنده زه وایي بس خوځې را خوځې به نه
او دندري نور کسان هم دي که څه دي وکړو هغوی ته به بې نقصان رسو او نو بس بیا ورسره زه ښه په رضا رالم ولې چې دلته دنده کسان هم که نه او تا نه صرف دا پیسې شي که موبایل ما موبایل چارج ته پروت و بس شناختي کارډ و دا پیسې وې بټوه و پکې یو سیم کارډ و پکې او دا غونډه بټوې رانه واخیست نو د واده دا پیسې تا جیب کې ګرځولې دا کور کې ولې نه خوځې دا بس کور کې خرچي بیا لږي رالږي که نه نو ما د کور نه سیټ ته کړې وې او یو روپۍ مې سیټ ته کړې وم نو بس بیا که کور کې مې خو بیا لګېدي نو ښه نه وه چې د کور کې لګېدلې وې ظالمه نو بس که دومره ما ته پته وي بیا خو ښه وه چې کور کې لګېدلې وي که نه چې ما سره به داسې کار کېږي څه ټایم چې دا پیسې اخیستې که نه هغه ټایم کې در یاد شو چې والله واده خو وروسته شو بس خامخا یاد شولو بس ولې چې جمع کړې مو واده لوي او جي اوس څه حساب اوس واده مطلب پاتې شو که څنګه بس واده خو بس الله کارونه دي نو بس الله به کوي نو اوس ستا دپاره به دا دعا هم کوو چې خدای د هغه لوم نیولي کړي او دا ستا پیسې هم ترې برابد شي ځکه چې واده خو د وروستو نه شي او انشاءالله ولې نو دا به کوو نور به څه کوو دا رښتیا ووایه دا ټولې پیسې د مزدورۍ وې که نه څه خوا دې خوا دې پکې خو نه وکړې غونډې د مزدورۍ وي 4 کالو کې ما دا یو روپۍ جمع کړې وه 4 کالو محنت دی په 4 منټه کې لاړ 4 منټه کې لاړو هسې نه دی څه وایي چې دا خلک به ونیوي شي بس زه خو یم چې ونیولی شي ښه خبره ده ولې چې دا به نورو خلکو سره هم بې دغه کار کوي زمونږ غوندې مزدوران به یو روپۍ به جمع کوي دغه رنګ به یې 4 منټو کې ګرانو کتونکو د ډکیتې او د پوره واردات تفصیل خو تاسو واورېدو چې څومره پیسې لوټ کړي دي څنګه راغلي دي دا د ډکیتې یو ډېره عجیبه شانتې واقعه ده عجیبه ورته په دې ویم چې ډاکوان دومره بهادرانو او دومره زیات ایکسپرټو چې تفصیل تاسو واورېدو داسې نه ده چې د پېښور پولیس د سنیچرانو یا د ډاکوانو خلاف کاروایانې نه کوي خو دې کیس کې کاروایی خصوصي ځکه پکار ده چې یو خو دا د رنګ روډ سره په یو څو قدمه باندې بلکې په مین رنګ روډ باندې دا ګودام دی بل د هغې چې کومه بهادري ده نو دا د پولیس دپاره یو چیلنجینګ کیس دی سی پی او چې څنګه بلا شي کیسونه ټریس کړل او هغې نورې کومې کاروایانې وکړي نو دا د هغه ټولو کاروایانو په شانتې یو اهم کاروایي ده ځکه چې دې کې ډاکوانو ډېره زیاته بهادري کړې ده پکار دا ده چې پولیس په دې کې ډېر زیات انټرسټ والي او زر تر زره دا کیس ټریس کړي